یو انډین جینۍ د دې تعلق چې کوم د راجستان سره د نصر الله نومې نوجوان کوم چې دغه تعلق د پراپر دیر سټي سره ده نو دغه سره دوستی ده دا وسو پاکستان ته راغلی ده بر دیر ته رسیدلی ده. السلام علیکم کتونکو محمد زبیر خان یما یو د مینې محبت نډک خبر سره شریک کوم د انډیا یو جینۍ ده چې دغه عمر 35 سال ده او نوم انجو ده د دیر سره تعلق لرونکي نصر الله چې دغه سره په فیسبوک باندې دغه فرندشپ او داغه فرندشپ په نتیجه کې چې داغه دیر ته راغلی دا د پولیسو د وینا مطابق چې دغه جنۍ په پراپر طریقه باندې هغه چې د پاکستان لپاره ویزټ راغسته د ویزټ ویزې ځان ته لګولې د 15 ورځې لپاره راغلی دا هغه انډیا یو سونګ دی ساجن میرا اس پار ہے ملنے کو دل بے قرار ہے داغه بے قرار چې ونه هغه دونه سیوا و چې هغه دیر ته براتلو مجبور شو هغه بدیر کې د نصر الله سره د میل ملاف ته پر راغلی دا ویل کېږي دا چې دا دوانه په یو کپنې کې کار کوي په فیسبوک باندې دی فرندشپ نن چې دا هغه دلته کې راغلی دا د غلط سره د خپل محبت اظهار کوي واده اعلان نه شوی خو چې وسون د خپل مینې محبت اظهار کوي د بل سره د ریلیشن ساتل او د کلک ټینګ ساتل لپاره چې دغه دیر ته هغه ویزټ کړی دی دا وخت زمونږ همکار چې دی هغه د سره موجود دی دا سره به خبره اترې کوو چې هغه په دې اخلاص سوی دا سره څه تفصیل ده. ډیره مننه روغاني صاحب دا راته وایي چې کوم جنۍ انجو چې دغه تعلق د انډیا سره د هغه پاکستان ته بیا دیر ته راغلی دا دغه خپل عاشق سره د ملاوېدو لپاره چې هغه په فیسبوک باندې تعلق او هغه چې د یو بل د میل ملاب لپاره چې دغه کوششونه کړي هغه په ویزټ راغلی دا سوال غواړي چې را دي کې شاته حسنور لاجیک نشته. بالکل دا یو انډین جینۍ د دې تعلق چې کوم د راجستان سره ده او انجونوم یې ده د دې 15 کاله عمر ده او ویل کېږي دا چې را د بر دیر د نصر الله نومې نوجوان کوم چې دغه تعلق د پراپر دیر سټي سره ده او د 29 سال عمر ده نو دغه سره دوستی ده په فیسبوک باندې دغه شان نو چې د سوشل میډیا کوم ذرایع دي نو په هغه باندې د دیو غپ شپو او دا وسو پاکستان ته راغلی ده بر دیر ته رسیدلی ده او د اطلاعات چې کوم دي تر اوسه پورې نو دا بالکل په لیګل طریقه باندې پاکستان ته انټر شوی ده د ویزټ په غرض باندې راغلی ده او زمونږه کوشش دا و چې را مونږ دوی سره خبرې وکړو خو بهرحاله هغې زموږ سره د خبرو نه انکار وکړو خو د هغې چې کوم خانداني ذرایع دي د هغې رشته داران دي نو هغې سره زموږ خبرې وشوې او هغې دا وویله چې یاره دیو په ویزټ باندې دلته راغلي ده او 15 ورځې چې کوم دی نو دې ته باقاعده د پاکستان حکومت اجازت ورکړی دی چې یاره هغه په دیر کې سټې کولی شي نو بهرحال هغې د کوم خانداني ذرایع چې وو نو هغې نور څه تفصیل را نه کړو خو د دوی د واده نه چې کوم دی نو هغې انکار وکړو چې یاره د دوی واده نه دی شوی بهرحال د دې تصدیق وکړو چې یاره دوی یو بل چې کوم دی نو هغه خوښه یو بل سره دوستي ده د ډېر وخت نه او دا کومه جینۍ چې ده نو دا یو انټرنیشنل بیسډ کمپنی ده په راجستان کې نو هلته دا کار کوي دغه شانه دا کم نصر الله نومې ځوان چې دی کوم چې د پیسې په لحاظ سره میډیکل ډریپ دی نو هغه هم په دغه انټرنیشنل بیس کمپنۍ کې کار کوي ملازم دی نو دیو په یوه کمپنۍ کې کار کوي او د دیو د یو بل سره ریلیشن چې کوم دی نو هغه باقاعده د فیسبوک د لارې هغه قایم شوي دي او دا هم اطلاعات دي چې دیو یو بل خوښه خو تر اوسه پورې دیو اپیشلی چې کوم دی د څه قسمه واده نه انکار کړی دی او ویلي دي چې صرف زمونږ د یو بل سره دوستي ده بهرحال زمونږ ډېر زیات کوشش و چې مونږ دوی سره خبرې وکړو او د هغې موقف والو خو هغې چې کوم دی مونږ سره د څه قسمه خبرې کولو نه انکار وکړو نو بس تر اوسه پورې دا تفصیلات دي او بالکل دا د انډین جنۍ ده چې دا وخت دیر ته راغلی ده او په دیر کې موجود ده دا وخت هغه په دیر کې موجود ده ویل کېږي دا چې هغه د دغه سره د ملاقات لپاره راغلی ده د هغې بېچیني د هغې بېقراري دونه و چې هغه مجبوره شو د انډیا نه راله د هغې تعلق چې دی په انډیا کې د راجستان سره دی او هغه دلته کې ملکن ډیویژن بلکې خیبر پښتونخوا ته او بیا دیر ته چې راغلی ده د نصر الله سره د میل ملاب په غرض باندې کله چې د هغې د فیملی سره زموږ خبرو شو هغوی دا وویل چې د دې دواړو ریلیشن چې دی دا په ډېر وخت نه په فیسبوک باندې روان او اوس چې د هغې د یو بل سره د محبت ټینګ ساتلو لپاره چې د هغې دیر ته راتګ کړی دی او دلته کې چې دی موجود ده